اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد ثنا يفاق پروردگار سے اللہ جل جلالہ عمنا فقرآن عظیم فاکی و فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. إذ رسول هو يودو خلقته ودستاوى يرانتا رضي الله عنهم ورضوا عنه. سلطيك طول سر الله جل جلاله رازلي داستا يران داستا ملقرد داد لما رازل الله جل جلاله كلام نسبة قرآن باقي الله جل جلاله قربان. درم دوستانو دا الله جل جلاله چې انسانان د مځکې پر سر پیدا کړل یو خاص میشن یو خاص کار یو خاص کسب الله جل جلاله په قرآن عظیم پاک کې ورته وښودلی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما نه دي پیدا کړي د مځکې پر سر باندې جنات او انسانان مګر د دغه شي لپاره چې دوی خاص ما عبادت وکړي. بیا انسانان الله جل جلاله چې د مځکې پر سر باندې خاص د عبادت د عبادت لپاره پیدا کړي. مفسرين لیکي دا يعبدون کې دا الله جل جلاله اطاعت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانبرداری. صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اما اصحاب کرام چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې به کوم حکم ورته وکړي یا به کوم اشاره ورته وکړه یا به ځای په فعل باندې وکړ وشولې یا به تقرار ورته وکړي چې په غږ به ځان نه کوي یا به قول ورته وکړي چې دا کار وکړي یا دا کار مکوي. اصحاب کرام یو صحابي تمره کفور د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خبرت څخه لاړ نه کوي. وقرآن عظیم پاک فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر خوله باندې چې کومې خبرې دي دا خبرې دا ما خبرې ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان خبرې ورته ته نه کوي د خپل پخواني نکاګانو د پلرو خبرې ورته ته نه کوي چې زه کوم حکم ورته کوم پیغام ورته ورکوم کوم لار ورشم هغه لار بیا ورته او بندګان ټول ورته شي. نو الله جل جلاله چې ستیم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په خبره ملګری ورکړ په ملګرو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ محترم دوستانو عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو غریب او شپانه خو هغه چې اوزې بیا یا اوشان او شپان دا د اوشپان زوی ولې چې عمر رضی الله تعالی عنہ دی. عمر رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بس چې خپل لار خطاب چې سچم به وشان په لاس ورکړ دا وشان بوزو د هغه ته د مړې کې بیا مازګر راوړل ټول کله ټول مکه مکرمه ټول مدینه منورې هر چا به خپل وشان بوته د غرو ته غونډې ته هغه ماړه سره وستل مگر عمر رضی الله تعالی عنہ تمره ساده او تمره نابو چې د وشان په سرور باندې نه پیدا وځي به وشان بوته وځي به وشان راوځي
نو پلار به مازګر دا رقم په زړه کې به په افسوس کې به ویل هاي عمر هاي عمر ته به څه سې ته خو شان هم نسې کتلی ته خو شان هم نسې سرلی بیا عمر رضی الله تعالی عنہ دا رقم شخصیت ورنه ډېر دی چې 1,40,000 په بعض روایت په بل روایت کې 1,40,000 مربع کې د حسابونو بدلې الله جل جلاله د انسان د بادشاہ ورکړل داسې بادشاہ الله جل جلاله ورکړه داسې بادشاہ الله جل جلاله ورکړه چې په کوم لار باندې په بل لار باندې قیامت جل جلاله عمر رضی الله تعالی عنہ دا درجه خدای ورسې کړه دا صرف د دغه دولت باندې چې الله جل جلاله له رسول څخه زما استاد خوش پیغمبر محمد مصطفی سره د کائنات صلی الله علیه وسلم سره د دوستي وله د دې یارانه وله نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په مجلس کې ناس عمر رضی الله عنه تعالی عمر رضی الله تعالی عنه ونبي عليه الصلاة والسلام تفرمائي جيد على رسوله فتاد زما مور بلار قربان فتاد زما اولاد قربان فتاد زما طول مال جيدات قربان نبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم امام قرآن هذا عمر نبي عليه الصلاة عمر رضي الله عنه بيعطوه فتاد زما مال جيدات زما مور پلار زما اولاد او زه هم د الله جل ستا په تامن قربان یم بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته یا عمره وستا ایمان کامل خلاص عمر رضی الله تعالی عنہ لدارکم کورنۍ زخم لدارکم د اوشپه زوی ول خپله اوشپه وشانې کتل مګر د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې درالی الله جل جلاله ایمان نصیب کړي بیا الله جل جلاله عمر رضی الله تعالی عنہ د وجه څخه ډېر آیاتونه عمر رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې پلانې کار به دا رقم کو الله جل نبی علیه الصلاة والسلام به ویل سیدي د سوچ پروم الله جل جلاله آیات راولې د عمر رضی الله پر قول د حیا مبارک د پردې مبارک د جنگ میدان مبارک ډېر قیدان مې ونیول بیا به دا رقم پیسې مې نبی علیه السلام ځینې واصلې وبېټکولې وبېولې بیا به دا ټول دی اول ترس نو خلاص سر نو خلاص دا عمر رضی الله عنه به دا رقم عدالت کې دا رقم فیصله وکړه نبی علیه الصلاة والسلام اولیان ولې په دې ټیم به د الله جل جلاله جبرائیل امین ورته راولېږلی و نبي علیه السلام ته آیات ورته ویل هغه آیات چې کوم عمر رضی الله عنه به کوم مشوره و نبي علیه السلام درمو دوستانو نن کوم محرم الحرام نن دا پښتو کې نن د لوی اختر د میاشتې اخري ورځ اخر شپه د اخر روان نن یې استمه ده په دغه ورځ باندې عمر رضی الله عنه دنیا ورڅو د لوی اختر په نیستمه باندې عمر رضی الله تعالی عنه د دنیا ورڅو دی درمو دوستان عمر رضی الله تعالی عنه دا رقم بادشاہی په دنیا کې دی راکړه دا رقم طاقت او دا رقم روم الله جل جلاله ورکړل چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړل چې ورځ د قیامت پورې به د عمر رضی الله عنه پر کوم بسانین سره به وایي چې جبرائیل امین نن سو کاله د عمر رضی الله تعالی عنہ تعریف شروع کی بیا به هم د عمر رضی الله تعالی تعریف ختم نشي عمر رضی الله تعالی عنہ سبزه وکړ د الله جل جلاله د رسول و دربار ته روان شول په دې تک باندې چې زه به زما د سر کاټم د نبی علیه السلام برکه مگر عدد سټیم هغه صحابي چې وتراله بیا کور ته بیرته واستولې د سټیم لاړ کور قرآن مجید واره قرآن مجید آیاتونه دا رقم په ولې کې د زړه ورنه راکړي د زړه باندې رحم ورته سولې د زړه باندې رحم ورته سولې عمر رضی الله عنه زړه نرم سولې دا هغه ځای د زړه بیرته بدل شي را روان په کم نیت سولې بیا ته
نیمې پورې راغلی بیا بېرته الله جل جلاله نیت بدل کړي راغلی اسلام یې قبول کړي. مولانا عطاالله شاه بخاري رحمه الله یو ډېر لوی ولي اولاد د زمانې تېر شوی دی. دی وایي زه ست یم په هندوستان کې انګریزانو ونیولم جیل ته بوتلم په جیل کې بند کړم و ما ته وویل استاده نن د ورځې سزا دا ده ته به دا چکۍ به دا رقم هڼې دا چکۍ به دا رقم پیچې دا اوړه به غنم به مې دی اوړه به جوړه دا ستا سزا ده ورټولو قیدانو ته ورټولو افسرانو او سپایانو ته به اوړه جوړه. مولانا عطاالله شاه بخاري رحمه الله خپل لنګ خپل کپړې خپل نسونه سره راپورته کړې ورته کښېنستلې یاسین شریف یې شروع کړې چکۍ هړنګ یې شروع کړه قرآن مجید د یاسین شریف څو آیاتونه نه وویلې فورا انګرېز ورته راغی سوال یې ورته وکړ عرض ورته وکړې چې بس مولانا عطاالله صاحب بس قرآن مجید بند کا زړه مې درد شروع کړې په قرآن مجید کې الله جل جلاله ډېر غټ اثر یې شوی راووځه راځه د تا د جیل دروازې خلاصې مولانا عطاالله شاه بخاري رحمه الله دروازې راووځه. امام شیخ سعدي رحمه الله فرمایي وایي کم ټیم که انسان قرآن مجید په سترګو باندې وایي بیا دا صرف یو عربي لیکلې ده په کاغذ باندې که کوم انسان قرآن مجید په معنا باندې وایي بیا دغه انسان ته صرف هدایت لاره ورمعلومیږي چې کومه صحیح کومه غلطه چې کوم انسان قرآن مجید له زړه وایي په زړه باندې وایي هغه انسان دا رقم دی لکه د الله جل جلاله سره برای راست دی ژبې. عمر رضی الله عنه چې قرآن مجید وینا واورېدله د خپل خور مبارک څخه بیا له هغه ځای سره ووتې راغلی اسلام یې قبول کړی نو بیا اعلان وکړی له دې بعده به اسلام د دارالقم څخه وځي. د دارالقم هغه قلعه وه چې په هغې کې صرف د اسلام نبي علیه السلام عبادت کولی د باندې د کفارو له وجې عبادت نشي کولی. نن چې اسلام الله جل جلاله د مځکې په کونج پروت دی دا د ورته ټولو اصحابو کرامو ته برکت ده خصوصا د نبي علیه السلام برکت ده خصوصا بالخصوص د الله جل جلاله په فضل په رحمت په کرم او بیا خصوصا د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنہ څومره وخت بادشاهي وکړه بیا د دنیا رخصت شوی دوه کاله بعد علي رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ په خوب لیدلی چې عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی په ده باندې اوس خولې راویږي کالي یې لاندې دي په خولو باندې نو علي کرم الله وجهه ورغی ای عمره ستا نن کالیان ډېر ستړی او په تا خوله راویږي کپړې دې لنډې دي داسې راته ښکاري چې یو غټ کار دې فارغ کړی. عمر رضی الله عنه ورته ویلې زما د دنیا رخصت کېدلو به 2 کاله وشو په 2 کاله کې ما د زما د دنیا د بادشاهي چې ما 100 کاله وکړه د هغه د بادشاهي حساب ما نن فارغ کړي دا دغه انسان دومره په غفلت کې پروت دی باقاعده ودښت وینې تویوي خپل مال جایداد په حرام په سود باندې ځان ته پیدا کوي ځان بادشاه جوړوي ځان د محلې د کلي د ضلعې د صدر د ملک بادشاه ځان جوړوي مګر حساب و کتاب دا د هر انسان د ذهن وتلی. عمر رضی الله تعالی عنہ دا کوم شخصیت دی چې محترم دوستانو په مدینه منوره کې په هر وخت په مکه مکرمه کې به هر وخت زلزله راتله. یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې بعض روایت کې مدینه منوره راغلی دی روان ولې نو مځکه وشو د زلزله شروع شوه عمر رضی الله تعالی عنہ د الله په فضل سره مځکې په پلټه ووله ودرېد د الله په حکم سره بله کې وشو د شای مدینې تر نن تاریخه پورې په مکه مکرمه کې زلزله نه راغله. بل عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله بادشاهي کې دا رقم کلی و ځنګل به ولې په دا کې به شیران ومل نور حیوانان به ول نو دا شیران به راوتل دا لیوان به راوتل د خلکو انسانانو حیوانانو دا به خوړل. بعضې اکثر روایاتو کې شیر راغلی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې چې نن ماښام به زه پیره کوم ټولې سپایان به چټۍ یاسا
بیا هغه سپایان چې ول د پیرا کولې شران راوته د شپې دی ورته ورغلی ورته ودرېد د ځنګل په خوله کې ورته وویل ګورې تاسې الله جل جلاله پیدا کړي یاست په داسې دنیا کې چې هغه شنګشتې ده هغه ځنګل دی دغه دنیا دا د انسانانو لپاره ده له نن تاریخه بعد چې په دغه مځکه پر دغه حدود باندې ستاسو څه نه وینم که نام نشان مخته کړم علما کرام فرمایي تر نن تاریخه پورې په مکه مکرمه په مدینه منوره کې چې ځنګل دی دغه څخه درندګان راوتلي دا د چا له برکته د عمر رضی الله عنه نه چې له وخته څخه بل محترم دوستانو هر وخت به مړونه کېدل غلاوې به کېدلې بد رد به کېدل بیا به عدالت فیصله نه وله نو عمر رضی الله تعالی عنه عدالت جوړ کړ دا عدالت دا جیل دا تاڼه دغه ترتیب چې نن سبا چلیږي دا د عمر رضی الله تعالی عنه دا هغه وخت الله جل جلاله د ده په نسبت باندې د ده په نامه باندې د برکت څخه تر نن په تاریخ پورې عالم کفر عالم اسلام دواړه پر دغه شی متفق دي که کفر دی خپل تاڼه د خپل قانون درولې دي که اسلام دی خپل تاڼه د خپل رولې دي دا د عمر رضی الله تعالی عنه باندې بل محترم دوستان اوس عمر رضی الله عنه اکثریت وګړه عجزیت وګړه سری پیری کپڑے د ملنګانو جامې غټي کپڑے بیا به عمر رضی الله تعالی عنہ ته صحابه کرام راغل چې یا عمر ته خو وسلوي بادشاہ ته خو وسلوي بادشاہ تا ته ډیر بیت المال ډیر خزانه را روان دي باید چې ته اوس نوي کپڑے واغوندې نوي غټ خارجان لوی وزیران را روان دي هغه له تاسو ملاويږي ته په فقیري جامه کې سره ملاويږي دا خوند نه کوي نو ټول صحابه کرام ته فکر شول چې عمر رضی الله عنه خو څوک نشي غدلای راځي لاړ بس علي شیخ خدا کرم الله وجهه هغه ته وایي علي رضی الله عنه ته وایي علي رضی الله عنه ته وایي چې زه دا خبر نه سم کولای لاړ ځه دوا عائشه رضی الله عنها د نبی عليه السلام کور ولا مبارک ته وایي د نبی عليه السلام لور مبارک دغه وایي چې مرتراله عائشه رضی الله عنها ته وایي عائشه رضی الله عنها د عمر فاروق ته وایي چې عمر د دې تعالی خوس په خپل بادشاہي کې ډېر لوی خزانه لوی تحفې ته راځي باید چې اوس کپڑے بدل کې د بادشاہانو په کپړو کې ګرځي ته وسم په سینې په کپړو کې ګرځي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایله چې عائشه ز د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتی نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا د انسانیت په دغه وجه پیدا شوی د ځکه انس او جنس الله جل جلاله د دلته پیدا کړی دی هغه انسان بادشاہ وکنو عائشه رضی الله عنها ته فرمایله هغه بادشاہ ولدا بادشاہ دا کوم کپڑے وې کنه ورزه وسم بادشاہ یم کنه مولو د انسانانو خالي بادشاہ یم کنه مولو ورس بزمان دار عائشه رضی الله عنها وزړل بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام من محمد دا وس هم د اصحاب کرام په لږ دار کوم ژوندۍ دي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وجود وس په دنیا کې محترم دوستانو خبره اصل دا نن د لوی اختر د میاشتې هغه نوستم شپه ورځ ده دا ورځ باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا وروسته شوی دی مسلمان انسان مسلمان دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان اوري دی د الله جل جلاله وحدانیت ځا خبر کړ دی مگر په دانه دی خبر چې الله جل کوم احکام مشری شری نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم رسالت مشری پرې شری اصحاب کرام یاران څوک په کوم ورځ په کوم وسنن ومشه د هر بادشاہ د هر وزیر اعظم د هر شاعر د هر ملک د هر فقیر ومشه ورځ معلومه ده چې پلانې سړی نن پلانې ډیر ده نن پلانې ورځ ده نن د پلانې سړی مرسي نن د پلانې ورځ ده مگر دا ورځ د اصحاب کرامو د انبیاء کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم غټ معجزې چې جار کېدي او ورځ چې کوم کتابونه وړي هغه انسانانو ته نه معلوم بل محترم دوستان وخت رسوي دومره درته وایم چې حاصل د مطلب د خبرې هر انسان چې څنګه ما ته ته وایي چې عمر رضی الله عنه شپه وي وشان به کتل دغه مرتبه دغه ځایونه چې الله جل جلاله نصیب کړ نو دغه لویه څخه چې د په هر منځ کې د الله جل جلاله سره وعده کوله لکه ما او تا چې دا وعده کوله الله جل جلاله سره په هر منځ کې په هر رکعت کې دا وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص په مشتا عبادت یا الله
خاص پستا بندگی کو یا الله مگر لن منځ بعد بیا سود بیا حرام بیا نور کار جنگ نفرت بدنتای یو بل سره جنگول د یو بل رشوت اخیستل یو بل کې کین بغض پیدا کول دا بیا پر مخ کې دی اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیغمبر علیه السلام څه فرمایي هغه وایي کم انسان چې درواغ وایي نبی علیه السلام د چا ویلې چې د الله رسوله که کم کستا امت چې درواغ ویلې د ورته دغه زما امت نه دی که کم چا درواغ ویلې هغه زما په امت کې نه دی سمار اوس انسان په خپل سوچ وي په هر رکعت کې داسې وایي ایاک نه دا ایاک دا خاص یعنی خاص پر ما فرض دی خامخا دا ټینګه خبره ایاک نعبد خاص به الله مستا عبادت کو او انسان کوم عبادت کوي د الله جل جلاله د دین نه خدای چپ کوشش کوي چې بل انسان د الله په روان دا غم شي وي دا غم بدرت وای دا غم چپ نیت وای دا انسان خپل ایمان په خساره کې روان دي محترم دوستانو ورځ او عمر رضی الله عنه خدای په چې دونه مرتبه او نصیب کړه د الله د عملنامه ستر د الله دربار ته دربار ته نبی اسلام په پیش کې د الله جل جلاله په غصه ټنډه شي مگر د چیز وږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه دا رقم پر منبرداري وکړه ټول اصحاب کرام او علماء کرام او تابعین تبع تابعین او ائمه مجتهدین مفسرین محدثین نن هم دا محترم دوستانو کم از کم په ځان کې دونه راوړو ورځ په قیامت چې د الله جل جلاله رسول د ځان په شو عملنامه کې متونه شي وي چې ځان په خلاصول عملنامه کې متونه شي وي چې ځان د نبی علیه السلام امت سره یو عالم د دنیا رخصت سره د ستین چې رخصت سره بیا پرشتي ورته راغلي مو ربکم دینکم نبیک دا پرشتو ته پرشتو تاسو کښینه والنبي عليه الصلاه والسلام مبارک چی وي او ورته ویل الله جل جلاله عرش له کرسی مبارک پرته ده نبی عليه الصلاه والسلام مبارک التناسي ورسد الله ورسول ته فرمایا چې پلانای سړی وته دنیا ته راغلی دغه په دنیا کې ته ډیر یادولې ستا عبادت ډیر کولې نن تا د نن په خپل امت کې کړه دې کنه دې دا علمو بل عمر د نبی علیه السلام په حضور کې کړ مگر ما صاحب کوم عملونه ما صاحب کوم حساب کتابه محترم دوستانو خاص کر د منظر خیال دا په مشکل نستا 3 بجې 4 بجې را روان منځنه کوي په خیرونو کپړو د کار په کپړو انسان بے عزتی ده انسان چې بار بار وایي انسان ته وایي انسان په خپل شرمېږي دیک الله جل شرم حیا نه دی او بعض انسانان دومره منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سمعنا فکر په معنا کې بدنیته پیدا کړ جنجال جوړ کړ ای میل کړ ای دوری کړ اب دوری کړ دا ټول د الله جل جلاله وحدانیت الله تعالی راته جوړ کړ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د خلاف بیا تشریح کړ انسان محترم انسان دوشان بالخیال ساتو الله جل جلاله مشتاق هدایت نصیب کړي دعا وړاندې الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.